تاسو وای مليان حق نه وای. ملا به څنګه حق وای؟ ستا په ملک واحد ملک دی چې د ملا دومره ګنده تربیت په دې ملک کیږي چې الله دې امان راکړي. هر ماښام او هر غرمه ګورئ وظیفه لیاو ایماندارو وظیفه راوړئ خدای مو بخ. یعنی هغه خلق چې ته په جماعت کې خدای ته وکیل کړي او د دې مولا په خوله ته جنت غواړي، هغه مولا ستا په دروازه کې ولاړی وظیفه راوړي خدای مو بخا. ابل ورځ د دې جماعت دا زمونږ مبارک جماعت چې دی طالب مې راو وخت مال دې خورا شالکه چا صدر کړي کنا چا ټوکرای کې ملاس کو نو دو وظیفه پکې وي او دواړه ما خیال دی چې د درې ورځو سړې وي. کا ترکاری وګورئ نو زه تاسو ته څه وایم؟ هغه سړی چې کوم ته خدای ته وکیل کوي او دی ولد والین وای او ته ورپسې آمین وای، نو خدای وای دا هغه سړی په خوله مانه جنت غواړي چې کوم سړی لا دې بیگانه سړی ټوکړه په ټوکرای کې اچولیو. دا ستا د ملک تر او بیا تسمار خانی دې څومره ده، نخرې دې څومره دي، په جماعت کې دې روب څومره ده. زه بجلیګر کې ومانو یو راغی وی چې منځ شو او جی وشو یا رخونو په دویم ورځ بیا تی نه منځ شوی مازیګر په دریم ورځ چې راغی کنه ول منځ شو وشو الکه ټیم دا خو د ټیم خبره ده جمعات کې ګړای لګېدلې څه د پاره ده په دې ټیم به منځ کیږي. ویل قد قامت الصلاه نه چې څنور الفاظ یره اوچت مې کو د دې زمکې مې ویش او بیا مې اوچت کو د جمعات د کړکای نه مې بار لړا کو ورپسې مې ور ټوپ کو په دې خېټه مې یو درې ټوپه ورته ووال مال چې ترسو زدي جمعات کې مو ته ما په دې دروازه ولیدې نو کلمې بدر کې وشلو تر مرګ پورې بیا ازما جمعات ترانه استا د مور ډولای لاندې راغلې م چې تنه راغلې نو منځ بن کی اوزه په دیلا نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نی راغلې جمع نو دريږي چې خان نی راغلې جمع نو دريږي چې بامبن صاحب نی راغلې بمبر صاحب هغه نه اورېږي چې هغه دغه او دس کې او دس مو دس پکې نشته ته پوه شي په خبره باندې وړاندې نه او دس کا وکړه نو تا د مولا تربیت دومره ذلیل کړي بیا پادری مالګي دیوړي نو هغه پندوکې مولا ترخی نیولې او په قبر تبارک اللذین استا مصالحه د مړی هغه په ترخی نیولې او په قبر تلاوت هم کوي. د اسقاط دایره کې ناس دي او اسقاط والا چې کوم مشر تاسو جوړ کړي هغه نیمه پیسې خپل جیب کې پری دي او نیمه خلق ولا ورکی. قسم په خدای دې دا اورېدو نه هم د لیدو په دې دوو غوتو به غوټه پرانیسته په جیب کې په دې دوو غوتو او پیسې به نیمه په جیب کې توي کړي او نیمه به دا سره وېسته نو طالبانو لبه چرتانا نه ورکړه او چې لګ داسې اناړي غوندي مولا بو غلبه 2-3 روپے ورکې چې شور وانه چي تاسو ملک شو زمونږ هر شی دین نه دی دا نن زیاولک چې مولا خرید کړو د دې لوی وجه چې دا او د دې عذاب به د دې قوم په سری چې دې قوم دومره ذلیل تربیت د مولا په دې ملک کړي دي
دومره ذلیل تاسو سرسایو ته وګورئ خپلو ته لا اختر نه راغلی چې د میاشتې په سر کې تپوس کوئ چې سرسایه څومره کی سرسایه څومره کی څوک پکې وایي کې 6 روپۍ کېږي څوک په 1 روپۍ کېږي څوک هر یو څه و یا رب چې حکمت اس کے ناکساں کسا شدن به حکومت پاکستان هم بابوا شدن هر یو د مفتنې زوی پیدا شي صاحب څوک وی لس کېږي څوک وی اته کېږي کور دې وران شه چې وران دي تا نه چا تپوس کړی چې ته اخبار کې بیان ورکړې چې دومره کېږي ته څه مفتي ته څه عالم قادیانانو به بیل بیان راشي د وابیانو به بیل بیان راشي د سنتیانو به بیل بیان راشي حل بجو آسان خبره ده ورشه منډی کې 1 سیر 5.5 چټاک غنم یو سیر سپینیمی چټاکای غنم پختنه او که چې 100 پیسې جوړي بدغه سرسایه دې ته یعنی دومره غوندي خبرې پسې به مولا ته ګرځي چې سرسایه څومره ده پروسه کالی چې ولساتو کا سرسایه څومره ما نشتا په دې پوهیږي کنه نشتا ولولې مال معاف سرسایه څکه نشتا سرسایه ځه ورکش دا دومره خبره باندې ته مولا له تاسو کول ته ځي نو زما عزیزانو عرض داو چې دا هیڅ به نه وي او کوم کې دین وي مون دین زده کړی وي ضروریات د دین مونږ ته معلوم وي چرې به دا مشکلات مونږ ته نه وي دا څه قوم دی وختي ماته یو سړي ټلیفون وکړ یو هلک ویل زما واده دی او زما سخر وای چې ډمان او ډولکی دی نه راوستي نو لور برانه بو نه زی سخر می ویلو او خپلوان می وای چې واده په مړې په جړه خخکاری او واده په ډنګ ډنګ خخکاری غړې گئی دا ټول پاکستان را پاسي غړې گئی زمونږ د کورس زی دا مولانا ابشار صاحب خبره ویل پته به په لوی لاور لګي لوی لاور باندې تیرې دل دار چاکار دے الته په پته لګي چې سبتی جوړي غټي گئی واده زمونږ داس مړې ما ته خلق راشي دي سلوي اختیار د مړی او کارډونه چاپ کړي د مړی اوم کارډونه چاپ کړي هغه ورځ یو مړی خلق را لوي د مالدار دلته جمعات جوړیږي دا استادو چې جمعات نه وځي داسې مخامخ سرک ناغه غاړه کوسه کې جمعات جوړیږي مالدار د مړی د سلوختای پیسې راوړي دي جمعات کې ولګوي صدقه جاریه بشي او ټول عمر با مړی ته په فائدہ رسي ول نه یاره دا څه د مولا توپ خبرې دا کله وطن بچوي مال خدا کله وطن خو به خوري خو زما د خدای په ذات قسمی کدی په مړی پسې خیرات په دې نیت کو چې کلی وطن کې مستر ګوچته شي چې د یو اوربش عمر ثواب په دې مړی پسې خدای ونه رسي د یو اوربش قانون ما سره ده انما الاعمال بالنیات د عمل دار و مدار په نیت باندې ده نیت پاره جډر لوی خیرات او بسترګ دی اوچته شو بدل دنیا کې خلاص شو اخرت لټ ټیډي پیسې نه ده تاسو خیال راغی نو ودونه زمونږ داسي دي او مړی زمونږ داسي یو کوزا دی راوړه
او جمعات کې د کې خو چې څوک په اودس چې تر څو دا کوزه ژوندای و او ماته نه و او چاته فایده غستا ار ورځ به نوې ثواب ستا مړی ته قبر ته رسي او هغه ثواب به د تحفه په شکل کې ورته پیش کیږي ار ورځ حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سڑے مرشو داغا عمل منقطع شو الا مگر دری سیزو ندی چا دا مرگ نہ پس کارآمد کی گی با نور ټول بکواس تے دری سیزو علم علم کړو دی مړی بیا بل ته خودلو هغه بل بیا بل ته خودلو بل بیا بل ته خی بل بیا بل ته خی بل بیا بل ته خی دا سلسله چې تر قیامت روانه نو داړم به خودن کې په ثواب کې برابر ور سره شریک یا نیک اولاد چا پرې خو او د مرګ نه وروسته مور او پلار پسې دعا کوله دا ثواب به وختن فوختن مور او پلار ته قبر ته ورسي یا صدقه جاریه کړي وا جمعاتي جوړ کړي کوې وسته پولي جوړ کړي دا شی چې تر څو پورې باقی وي نو الله باندې نوې اجر او ثواب دغه مړی ته رسي بنیادی سیزون عزیزانو دا او دا شی عملی طور مونږ ته قرآن خودلې ده حدیث راته خودلې ده صحابه او عملی طور بیا مونږ ته خودلې عملی طور حضرت عثمان ته وسړی راغی چې یو من شات میں پکار یو من وچاوچ وی کینا بچیا استازہ قافلہ را روانہ داو قافلہ دا 200 خان راغ شات پہ بار دی حضرت عثمانہ ساروان توی جی دے سڑی تا یو من شات ورکا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے ساروان ورتوی چی جی د مخ کې دی اوخنه چې من شات کم کې نو یو انډه سپکو یو درون بیا په اوخ به بار نټینګي نو حضرت عثمان ورته وی چې خدای چې دا بار په اوخ نټینګي دله خو به من شات خامخا ورکو چې په اوخ بار نټینګي نو ټول بار ولا ورکو وې دا بار بده وړي څنګه د اوخ بار خو سړی نشي وړي ویل دا اوخم ولا ورکا ازه ماما و به کوي داس نه شیخان اوخ نه خدا کا خرم چا ورکي اوخ په ډېر به مالی دلی مونږ ځان لیدل हो गया रागले दे मुला सेब हो गया मैं हाँ हो गया मैं आगा मंडा कड़े दे चे पैजार के गौर ज़ैदले हम देओ तो मंगे पाऊ हज़रत उस्मान वे उखम वर्का चे पियवीस सारवान वर्तवई चे जिद्दा उख द दिनूर उखानो कायद दे कदा उख द मखन लरी के दानूर ब्याजीना حضرت عثمان ورته وی چې دغه بار او دا اوخ ما دې سړی لا ور کړی چې دا 200 اوخان د دې اوخ نه بغیر نزي نو پړې راونی وو او سړی ته پاوله کو چې بچیا دا 200 اوخان ټول بو دستار ساروان هیبتی شو ولولې په هیبت شو ول هیبت په دې شوم چې اسنه چې اوس تراته وای چې تم ور سره ځه تمیم ور کړی
عزیزانو د ورکړې چل دی ته وایي. مونږ خلکو که خیالم کړی کنه په دکانونو کې دا ټیډي پیسې ساتلي، نو چې دا فقیران راشي نو 2 ټیډي پیسې ولول. کم از کم 1 روپۍ خو ورکه د خدای بنده چې دغه 1 روټۍ خو پیوشي کنه 1 روپۍ خو ورکه. په فضولیاتو باندې کروڑونه ستا په پاکستان کې اوس الیکشن وشو، الیکشن شو، پیپل پارٹی حکومت شو پک اربونا کربونا روپے پا دے الیکشن ہو لگے. یو د پیښور په الیکشن باندې یو کروڑ روپے دے یو سړی لگی دی. د قبایلو په الیکشن باندې یو ووټ د ملک چې ده په 50,000 روپے خرج شوی. یو ووټ د سینټ ممبرز 15 ممبران په 75 लाख روپے اغستی او ځان د سینټ ممبر کړي. د لعنت د پاره خو کروڑونه روپے روزي، لکونه روزي، او د الله نوم چې در تواغستا او د جمعات نوم در تواغستو نو تندې دی پتروشکو څه شی در نه جوړ شو چې منبر شوي. داسې ډېر کوڅه ډب منبران ګرځي په پاکستان کې. وګورئ تاسو د جمعات کې چې ناست دي تاسو د قسمی چې د صوبایي اسمبلی ممبر ته یو لیسن درخواست ورکړي تماچې یا د ټوپک ودا خو راته لګو کا یاره قدر ته یو کو کنه نو بیا راشي ما په دامخ یو 2 سپېړې وای بجی دا بند یو لیسن تاسو خیال راغی. بیا دا ملک د قومي اسمبلی ممبران په جلوس کې روان دي او د لندن خلاف او د امریکای خلاف احتجاج کوي چې اگر رزیل تاسو ولې په ملک کې ساتلې ده چې کوم رزیل د پیغمبر په شان کې ګستاخانه کتاب لیکلې ده نو هغه ملک هغه قومي اسمبلی ممبرانو باندې ګولای چلای بیا یا د قومي اسمبلی ممبر 19 او د غونډس کې غوندې بار لړی چې تا د حق خبره ولې وکړه. دلته به د خان د خلې نه وکړ خان چې څه وایي ته به وایې چې خاجي او که د خان د خلې سره او ها سره د ها ملاو نه کړو نو ستا به په ملک کې ځای نه نو دا شرمېدلی قوم دی خدای به نور شرمای که خیر دوی به د ځان تماشې وکړي تماشې هغه ورځې به در باندې راشي واورئ هغه ورځې چې په دنیا کې به در باندې قیامت جوړ شي منډې به وهي در پسې به آواز وشي چې زوی دې ماشوم وای به زوی په تندرو لزه خپل سر پناه کوم داسې غړبا او داسې ډمبا به در باندې جوړېږي تماشې به د ځان کم قوم چې د خپل ژوند د پالیسۍ غلطې فیصلې کوي هغه قوم د قوم خدای تباه کړي هغه وخت به در باندې راځي او تاسو به وګورئ نن زکات دلته یو ډېر لوی مالدار سړی دی هغه چې زکات 10 روپۍ درکوي نو 3 سوکه به دې ووایي 3 سوکه به دې ووایي نو بیا به 10 روپۍ درکوي څه دې خلکو ځان نه بې غیرته جوړ کړي دي غاټ سنډا به او جامت به رالوی کړی موږ 3 طالبانی داسې له د دولاسي کوتک نیول پکار
چورګه ته تر اوسه لا طالبي پروسه کال میو نه تاسو کوم څه کتابونه وایته ویل خلاصه وایم لا حول ولا ګیره کې د سپین لګېدلی کور دی وران شه تر اوسه چرته نو سمونګه بے غیرته یو او سقوم داسې نه د خاریانو خبره ویل ان اونټ او ګاندو ساروان راندو خان دی او ګاندوانه سروانان دي څنګه قوم دی دغه څنګه یې دغه څه بدر باندې حکومتونه راځي کوم حکومت چې تاسو په ډیر شوق جوړ کړی دی فلحال دا قوم لګیا دی اور پسې بد وي پلانے کار میں نے کی گی پلانے کار میں نے کی گی پلانے مال ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا دا د عشق ابتدا دا تماشا کوي چې رست بس کیږي تاسو په مخ کې دوه جمعونه را روان دي په دې آیت کریمه کې یو لفظ الله ویله دې چې هغه ډېر زیات خطرناک دی ولا ينفقونها في سبيل الله کم خلق چې سرا او سپین جمع کوي او هغه د الله په لار کې نه خرج کوي نو الله فرمایي چې فبشرهم بعذاب الیم اے حبیبا دے خلق ته زیر ورکه په یو عذاب دردناک باندې زیر ورکه نو زیر همیشه که تاسو خیالو کوي د خکار خلق ورکه دلته الله پاک د عذاب زیر ورکه نو دا زیری لفظ دلته چې دی دا زجرن او توبیخن دی بعذاب علیم په هغه عذاب باندې زیر ورکه چې هغه عذاب به علیم علیم په عربي ژبه کې فعیل وزن دے او فعیل وزن چې دے کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي که علیم دلتا د اسم فاعل په معنا واغستې نو الله فرمایي چې په هغه عذاب باندې زیر ورکه چې هغه بل په درد کې اچي دا سي عذاب به چې هغه بل په درد کې اچي او که علیم دلته په معنا د اسم مفعول واغستې نو علیم مانا مولم اللہ فرمائی چې په هغه عذاب زیر ورکه د قوم ته چې هغه عذاب به مولم وي یعنی په خپل په درد کې واقع وي هغه عذاب په خپل درديږي د دې فائدہ بدای چې کوم عذاب په خپل دردمن وي نو هغه به د بل د درد احساس نه کوي جهنم به په خپل چغه وي چې زه تباه شم اوس وزیدم ورید شو نو دې کې جهنميان کا
چغې وای چې خدای تبا شو ورته شو اوس وزیدو نو جهنم ته بداغه احساس نکي لکه تاسو خیالو کوي په هسپتال کې د چا خپه ماتي د چا سر ماتي د چا لاس ماتي اوس خپه ماتي والا چغه وای چې وای نو لاس ماتي والا ته د وای پرواز کنه راځي چې هغه خپل دردمند لاس ماتي د وای فکر خو هغه سړی ترازی چې خپل دردمند نه نو کم سړی چې خپل دردمند دي هغه ته د بل د درد احساس نه کوي نو الله فرمایي چې دا جهنم با په خپل دردمند وي نو دته به د بل د درد احساس نه کوي بیا با عزیزانو په دې جهنم کې طبقات وي د جهنم لاندې بیخ تبا کروڑونه میله مزل وي الله دې امان راکي زن خلق با بالکل پالان دے تاخچہ دے جہنم کے پراتے سوک بلک پاس وی سوک بلک پاس وی سوک بلک پاسی سوک بپاسی و درجو درجو بدا سے پکے پراتے حافظ ابن کثیر وائی چھے یو سړی چې کوم پردې حق خوري پردې مال خوري نو دغه سړی به هم د لاندې تاخچې د جهنم ته خدای یو ځل بوزي ډېرې کني خوړلې یوه پیسه یې که پردې خوړلې وي یوه پیسه نو د حساب پورز بدته ویلې شي چې ستا نور حساب صفا ده خو یو پیسہ در باندې پاتې ده هغه پیدا کنو بیا جنت تزا و دې برامنډه کی چې ما سره حکور کې ډېرې پیسې پرته نو هغه پیسہ به ورته چې هغه پردای د خړلې وي نو هغه ورته پالان د تاخچه د جهنم کې ښکارش نو دې به ورپسې ورټوب کی چې هغه پیسہ راوالی او پاس راشي نو پیسہ به بیا وغورځي نو دې به ورپسې بیا ورټوب او یا زرا کال به دغه سي غوپې خدای ولد یو پیسې په بدل کې ورکړي چې د چا شپه ورځ حرام خوراک خوراک حرام وی لباس حرام وی کارونه حرام وی تجارت حرام وی د دې خلقو بچان جان عزیزانو زکاتونه هور کوي خدا پختنه مم چری کړي ده چې دا کم مال زکات وباسي دا زکات د کم مال وباسي کم مال چې په پودرو غټلې داغه زکات ډیر زیات دي او خلقم ډیر ولا ورزي خیراتونم ډیر کوي ګډانم ډیر لالي تاسو خیال راغی کم مال چې په شراب وګټلې شراب خرڅ کړي وي او هغه مال پاغه ګټلې دا غیم زکات وباسي کم مال چې په جوارای ګټلې
दागे हम ज़कात बासी। नन द पाकिस्तान हुकूमत पे यौ शी पसे ढेर रागस्ते कचरता चा दलवाड़गी ना कपड़ा रावड़ा नो आगे द पारे शर्मखान सातली दी पे सरक वर्ता वलाड़ी आगा शर्मखान वर्ता वलाड़ी नो आगा वेगन पसीश आला वो स्मगलिंग दे कपड़ा दानो हराम अदा कुफर दे न जी स्मगलिंग स्मगलिंग समाना यानी दद पलारे बे दुई तद शुक्राने न राते रकड़ा दुई ले शुक्राना न दावर करे ना स्मगलिंग एयर कंडीशन या फ्रिज दे द टोल पाकिस्तान प बंगलो प महलुनु के ओ गोरा पाकिस्तान दुमरा तुरजन मल्क दे ची एयर कंडीशन जोड़ की या फ्रिज जोड़ की दुमरा तुरजन दे ददी प टोल मल्क प बंगलो के ओ गोरा द बार मल्क फ्रिजुना प्राते दी द बार मल्क फ्रीजरे प्राती दी द बार मल्क एयर कंडीशन पके लगोली कुछ दद्वी बंगले तौरसी रवाशी और चिपलारा मजदूर रा रावानी कड़ी नागे द पारे प्रांगान और शर्मखान सातली दी और पसीश कमाल च असली हराम और नारवा दे और द कौम और द मल्क बेड़ा पे तबाह की आगे की दद्वी इसी अमरीकी तपोडर सू कुड़ी दो खानो पर काफिला कीजी सर कदगयानो पर गाड़ी कीजी या पटांगा कीजी अमरीकी तपोडर दद्वी पर जाजुनु कीजी और दद्वी अफसरान वर सरा मिलाऊ ईमान दे तवाई 13 हफ्ता के 200 पोडरियान ईरान की ऊनी वेशु और पयाओ घंटा के 200 कसानों न सर हो पयाओ घंटा सर ते प्रे कुछ ददी इलाज बल निश्त सेवा दे तासु ब्याओ के नन स्ताप मल के द कौम द बचो बेड़ा तबाश सुमरलोय ताजर द पोडर ओचे दे दागा दुमरा उगदला सुन दीचे अल्लाह दे अमान राय दागा उजरा दागा बैठक दे दागा खुराकुन दियो गडान दियो तिकी दियो कीकुन दियो पेस्ट्रियानी दियो जानता चे वही दागा पर बंगला के तो नो अर्ज में दाव अजीजान चे शराब वर्षा पदे रोड बांधे दातो 100 नवाला तर 100 रुपयों पोरे बोतल दे द शराब पद्यारला 100 रुपये बोतल आगदा 100 रुपये तनख्वाह वाला अफसर की आद कम जेना पैदा कर पद्यारला 100 यौ बोतल
او سکی هغه څوک چې دا هغه 300 روپے تنخواه ده. څوک یې ولا وروړي دا لاندې عمله ورته پیدا کړي لاندې خلق ولا پیدا کړي وهم قیامت بم هیر شي چې د پاکستان دفتر یې وګوري د 200 روپو تنخواه والا ته به اډر وشي چې ورشه د باړې نه یو اعلی سیټ د کراکری راوړه هغه سیټ په 4-5 ہزار روپے کی نو 200 روپو تنخواه والا د 500 روپو سیټ بچ دے دا 300 روپو تنخواه والا تروړي نن ستا د ملک حال دا تاسو چې منتخب کړي دي هغه نه بل سن جوړه دا بل ورځ خزو ته تقریر کړي دي بے نظیر صاحب محترمه بے نظیر بوټو محترمه او کنه محترمه ده لکه هغه غریب اولی ګرم نن مې یو خان توي مال تپ کم اخلاقی پسې بد وي ته تاسو خپل خزي خپل مشرانی کړي نه دي کړیم دي کنه ها تاسو خزي په تاسو سوري ګرځي کنه ګرځي ته خلګ خپل خزه کور کې نه د مالدارو خزه مازیګر په صدر روډ وګورا او د غریبانو خزه په کوچی بازار کې وګورا د غریب دی په یو رنگ کور وران شي او د مالدار دی په بل رنگ کور وران شي ته خو خزه ته وای چې کینه په کور کې او چې د کوچی بازار نه خطا شي نو دا خون بابا پادیرو کې به بیا ګور چې دا خون بابا دیرم ستړي کې نو د اتوار په ورځ به د پبو په میا صاحب کې بیا ګور د اتوار په ورځ ستا د خزې څه کار دی چې د پبو میا لذي څه کار دی خپو کې باد دی پو کې باد نه دي په بو کې هغه منجوران نه دي ناز دا کټي کټي نو قوم په هر حیثیت تباہ او شرمېدلې دي په هر حیثیت غریب په یو رنگ کې شرمېدلې او مالدار په بل رنگ کې شرمېدل تاسو خپل خزي منی کولې شئ غریبه د کوچی بازار نه نشي بنې کوله د زیارتونو د دیرونو نشي بنې کوله او مالدار د ګوره بازار نه نشي بنې کوله او د کلبونو نه نشي بنې کوله نو بے نظیر وې چې خزه به 2 وزیران اخلمه او زما د خويندو چې کوم حق لا پاتې دي چام ولا ورک نو سپاتې څه شه ده دا ماته نه ده دا به تاسو ته پته کم شه د خزو پاتې ډېر شکر الله دې دا قوم نور ذلیل کړي دا انتخاب دې قوم کړي او پیغمبر چې چاله خیره وکي خطا زی ها د پیغمبر خیره خطا زی پیغمبر هغه قوم ته خیره کړي دا چې کوم قوم خپل سربراه خزه جوړه پیغمبر خیره کړي دا چې خدای دې هغه قوم په خاورس په سیړوند کی
نو هغه خیره په دې قوم لګېدلې ده ان شاء الله د خپل ځان تماشې وکوي. دومره بے حیا ملک لکه زمونږ چې دا ملک په دې نه ټیکيږي چې دا مونږ کوم رفتار باندې روان د دې ملک علاج خونی انقلاب دی چې یو داسې بادشاہ په دې ملک راشي چې د سرونو قلا جوړه